نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو زنانه په داسې حالت کې وفات شو چې داغه خاوند داغه ناراضي وو، دا زنانه جنتی ده، دا زنانه جنتی ده. نو د خاوند خیال وساتئ، د خاوند چې کوم حقونه شریعت پتا باندې خودري دي هغه په صحیح طریقه باندې سرته ورسوي. کدا سینې وینو الله رب العالمین به ګوره زموږ استادو نه تاسو زنانه اکثر د خاوند په حقونو کې ډیر زیات کمی کوي او ډیر زیات کوتاهی پاږي کې کوي. نه ویډیو مختصر ویډیو دا به د زنانو په حق کې وي. ان شاء الله هر ملګری چې کوم دی ویډیو شیر کړي چې دغه زنانو ته چې هغه د خاوند په حقونو کې کمی کوي کوتاهی کوي شغوي ته دا ورسي. ګورئ چې الله رب العالمین په زنانه باندې د خاوند ډیر زیات حقونه خودري. د دې نه تاسو اندازه ولګوئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله الله رب العالمین نه ما سیوا بل چاته د سجدي کولو اجازه وي الله تعالی طرف نه، نو ما به زنانو ته حکم کړو چې خپل خاوندانو ته سجدي کوي. خو اجازه نشته بل چاته غیر الله ته د سجدي کولو، نه د دې وجه نه زنانو ته د سجدي کولو هغه حکم هم نه فرمایم. زما عزتمن د ډیر زیات حقونه دي. حدیث مبارک کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو زنانه په داسې حالت کې وفات شو چې داغه خاوند داغه ناراضي وو، دا زنانه جنتی ده، دا زنانه جنتی ده. نو د خاوند خیال وساتئ، د خاوند چې کوم حقونه شریعت پتا باندې خودري دي هغه په صحیح طریقه باندې سرته ورسوي. کدا سینې وینو الله رب العالمین به ګوره زموږ استادو نه تاسو کوي خاوند چې په کوم خبرو باندې خپه کیږي هغه کارونه مکوئ، خاوند چې په کوم سیس باندې ناراضه کیږي هغه کارونه مکوئ. دی وجه حدیث مبارک کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم یو انسان خپل خزان د یو شرعي حاجت لپاره خپل ځان ته راوبلي او دا بغیر د شرعي عذر نه هغه ته ټال مټول کوي او انکار کوي او داغه بسترې ته را نشي، نو د سحر پورې پرشتي په دغه زنانه باندې لعنت لیږي. د سحر پورې په الله رب العالمین نوراني پرشتي په دغه خزه باندې لعنت لیږي. صحیح ده. نو د خاوند ډیر زیات حقونه دي، په کار د چې مونږه زنانه چې څومره دي دغه اهتمام وکي او دا په خپل ځان کې راولي. او بل حدیث مبارک کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم خزه خپل خاوند چې کوم دی هغه رټي هغه ته بد رد وي، هغه ته کنزل کوي، هغه ته چې کوم دی دغه ګستاخی کوي، نو دا سړی که چرته جنتی وي نو د جنت چې کوم حور دي هغه دی د دنیا دی خزه ته د دنیا دی بیوی ته چې د دې سړی دا دې ته خطاب کوي اے د دنیا خزه ته ولې چې کم دی نه الله دې تا دې سیده شي کې ته ولې چې کم دی دته بد رد وي دی چې کم دی نو هغه رټي دا خو یو څو ورځو لپاره ستا سره میلمه دی او یو څو ورځې پس په چې کم دی مونږ ته راځي زمونږ سره به نکاح کېږي، نو هغه د جنت هغه حورې دې ته بد رد وایي. زما عزتمندو نو فکار ده چې څومره زنانه دي د خاوند حقونه دي هغه په هغې کې کوتاهي مه کوئ، د خاوند د اجازت نه بغیر بازار ته مه ځئ، د خاوند د اجازت نه بغیر نامحرمه سړی چېرته کور ته رادننه نه کوي، د خاوند د اجازت نه بغیر د چا سره په ټلیفون باندې خبرې مه کوئ. خاوند چې درته څه وایي د هغې د پوره کولو کوشش کوي. دا زنه مې چې نارینه چې کم دی هغه هم 100% چې کم دی برابر دی نه، په نارینو کې هم کمی دی، خو نن سباني وخت کې چې کم دی په زنانو کې ډیر زیات کمی راغلی دی او د شریعت نه لرې شوي دي او د خاوند حقونه چې کم دی هغوی د خپل سره پیمال کړي دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.